السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. د دغو آیتونو ترجمه ده چې د خدای پاک په نامه چې بې انتها رحم کوونکی او بغیر د غوښتو ورکوونکی ډېر څه ورکوونکی او بار بار رحم کوونکی دی. حمید دی، مجید دی، صاحب حمد و صاحب مجد. د دغه کتاب نازلېدل کامل غلبه او کامل علم لرونکي له طرفه دی چې ګناهونه بخي او توبې قبلوي. ګرفت سخت دی او ډېر ساته کوونکی او وسط لرونکی دی. د هغه نه بغیر څوک معبود نشته. د هغه طرف ته به هر څه واپس کیږي. د دویم آیت آیت الکرسی ده چې ترجمه دا ده چې خدای نه بغیر بل یو معبود نشته، همیشه ژوندی پاتې کېدونکی او قائم بذات دی. نه خو هغه له اسویلي ورځي او نه خو د هغه لپاره دي چې څه په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. څوک دی چې د هغه مخې ته شفاعت وکړي په سوای د هغه نه چې د هغه اذن لري.
هغه خبر دی چې څه د هغه مخې ته دي او څه چې د دوی مخې ته دي او څه چې د دوی وروستو دي، او هغوی د علم هېڅ احاطه نشي کولی، خو چې څومره دا پخپله وغواړي. د ده بادشاهي په اسمانونو او په ځمکه خوره ده، او د دوی دواړو حفاظت دا ستړی کوي نه، او هغه ډېر لوی شان او عظمت لرونکی دی. دا آیتونه د سوره مؤمن آیتونه دي چې کوم لومړي څلور آیتونه دي، او سره د بسم الله دا څلور آیتونه دي، او یو آیت لکه څنګه چې ما وویل چې آیت الکرسي دی چې د سوره بقره آیت دی. په دغو آیتونو کې د خدای پاک د ځینې صفاتو ذکر شوی دی او د هغه شان او عظمت بیان کړی شوی دی. د دغو آیتونو اهمیت باره کې په حدیثونو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ارشاد ملاویږي چې هغوی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وو چې چا چې سحر د سوره مؤمن د حم میم نه واخله تر الیه المصیر پورې آیتونه وویل او ورسره آیت الکرسي هم وویله، نو د دغو دواړو په ذریعه به تر ماښامه د هغه حفاظت کیږي، او چا چې دا دواړه د ماښام په وخت وویل نو د دې په ذریعه به تر سحره د هغه حفاظت کیږي. د سوره مؤمن حامیم چې کوم دی دا دویم آیت دی، لومړی آیت بسم الله الرحمن الرحیم د رحمان او د رحیم وضاحت د ترجمې نه وشو. بیا حامیم دی چې حروف مقطعات دي، دا د حمید او د مجید الفاظ دي. د حمید مطلب دا دی چې هغه څوک چې تعریف قابل دی او حقیقي تعریف هم هغه ته زیبا دی، یعنی خدای پاک دی چې صاحب حمد دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام د حمد د لفظ وضاحت کې فرمایي چې دا د واضح شي چې حمد هغه تعریف ته ویل کېږي چې د یو داسې تن چې د تعریف مستحق دی د هغه په ښه کار وکړی شي، او د داسې انعام کوونکي مدح ته وایي چې چا په خپله اراده انعام کړی وي او د خپل د مشیت مطابق یې احسان کړی وي. او فرمایي چې د حمد حقیقت کې لکه څنګه چې د حق دی صرف هغه ذات لپاره رښتیا ثابتېږي چې د ټولو فیوزو او د انوارو سرچینه وي، او احسان په خلکو باندې الله وجل بصیرت کوي، څه په غیر شعوري طور یا په څه مجبورۍ یا د څه د مجبوریت د لاسه نه کوي. حمد هم د هغه کېږي، د حقیقي حمد حقدار هم هغه دی چې احسان کوي د مجبورۍ د لاسه نه، په څه وجه نه بلکې بې شمېره احسانونه کوي. او فرمایي چې د حمد دا معنی صرف د خبیر او د بصیر خدای په ذات کې ملاویږي، هم هغه محسن دی او چې اول او آخر کې ټول احسانونه هم د هغه له طرفه دي او ټول تعریفونه هم د هغه لپاره دي، په دغه دنیا کې هم او په بلې دنیا کې هم. او هر حمد چې د هغه د اغیارو باره کې کېږي نو د هغه هم د هغه طرف ته واپس ځي، یعنی که بل چا څه تعریف وکړی شي، څه ستاینه وکړی شي، نو چا چې هغه د تعریف قابل هغه خلک جوړ کړي وي، نو او دغه قابل یې جوړ کړي وي چې یا داسې کار یې کړی وي چې ستاینه د هغوی وکړی شي، نو هغه هم د خدای پاک فیض دی، خدای پاک هغوی ته توفیق ورکړی چې هغوی داسې کار وکړي چې هغوی دې پرې وستایلی شي.
د حمد لفظ په وضاحت کې هغوی نور فرمایي چې حمد هغه تعریف ته وایي چې د یو صاحب اقتدار او د شریف هستی په ښه کارونو د هغه په تعظیم او د تکریم په اراده په خوله وړی شي، او کامل ترین حمد د رب جلیل سره مخصوصه دی، او د هر قسم حمد مرجع چې که هغه لږ وي که ډېر وي هغه زموږ رب دی چې ګمراهانو له هدایت ورکوي او ذلیلو خلکو له عزت بخي، او هغه د محمودانو محمود دی، یعنې هغه هستی چې په خپله د حمد قابل دي او قابل تعریف دي، هغه ټول هم د هغه حمد کوي، د هغه په حمد کې مصروفه دي. بیا هغوی نور د دغه لفظ وضاحت فرمایي چې په لفظ حمد کې یوه اشاره بل هم د هغه ده چې خدای پاک فرمایي چې یا زما بندګانو زما په صفاتو ما وپېژنئ او زما په کمالاتو ما وپېژنئ، زه د ناقصو هستو په شان نه یم، بلکې زما د حمد مقام ډېرې په مبالغه چې څوک حمد کوي د هغې نه اوچت دی، او تاسو په ځمکې او په اسمانونو کې هېڅوک هم یو هم د قابل تعریف یو هم داسې د ستاینې وړ صفاتونه ګورئ چې تاسو ته زما په ذات کې ملاوي نه شي، او که تاسو زما د حمد قابل صفات شمیرل غواړئ نو هېچېرې به هم ونه شمیرلی شئ، که تاسو څومره هم سوچ وکړئ او په خپل کار کې چې مستغرق کم خلک دي د هغې په شان د دغه صفاتو باره کې که څومره هم تکلیف تاسو اوچت نه کوئ او ښه که سوچ وکړئ نو تاسو څه داسې حمد ښکاري چې زما په ذات کې هغه نه وي. که تاسو ته د داسې یو کمال پته لګي چې هغه زما او زما د بارګاه نه لرې وي، او که تاسو داسې ګمان کوئ نو تاسو زه پېژندلی نه یم، تاسو د ړندو په شان یې، نو هر حمد خدای پاک ته ضیبا دی. خدای پاک فرمایي چې زه یقینا په خپلو صفاتو او په خپلو کمالاتو پېژندلی کېږم، او زما د تیز باران پته زما د برکتونو د ورېځې نه کېږي. نو کومو خلکو چې زه د ټولو کاملو صفاتو د ټولو کمالاتو جامع ګڼلی یم، یقین یې کړی دی چې زه یم، نو هغوی چې چېرته هم څه کمال کتلی دی نو د خپل د خیال تر انتهایي پرواز هغې ته چې کوم جلال ښکاره شوی دی هغې له زما طرف ته نسبت ورکړی دی، او هر عظمت چې د هغوی په عقل او د هغوی په نظرونو نمایه شوی دی او هر قدرت چې د هغې د افکار په آینه کې ښکاره شوی دی نو هغې هم زما طرف ته منسوبه کړی دی. نو دا هغه خلک دي چې زما د معرفت په لارو روان دي او حق هغوی سره د هغوی به کامیابه کېږي. نو فرمایي چې تاسو د خدای پاک په عافیت کې پاسئ او د خدای ذوالجلال د صفاتو لټون شروع کړئ او د دانشمندو او غور و فکر کوونکو په شان په دې باندې سوچ و فکر کوئ او په جوور نظر کار اخلئ، ځکه چې د حمد د صفت ادراک چې وشي نو د نورو صفتونو ادراک هم بیا کېږي یا کېدی شي. فرمایي چې ښه په خیال د کمال په هر اړخ جوور نظر وکړئ او د دغه عالم په ظاهر هم او د ده په باطن کې هم هغه داسې ولټوئ لکه څنګه چې یو حریص انسان ډېر په رغبت د خپلو د خواهشاتو په لټون کې وي. د خدای پاک فضلونه پېژندو لپاره، د هغه صفاتو نه ځان خبرولو لپاره، د هغه حمد لپاره، لارې لټولو لپاره ډېر زیات کوشش کوئ، د یو حریص انسان په شان کوشش کوئ. او فرمایي چې کله تاسو د دې کمال تام ته ورسئ او د هغه خوشبو بیا مومئ نو داسې به وي لکه چې تاسو هغه بیا موندو، او دا یو داسې راز دی چې صرف د هدایت طالبانو ته واضح کېږي. نو دا ستاسو رب دی او ستاسو اکا دی چې په خپله کامل دی او د ټولو کاملو صفاتو او د محمدو جامع دی. ټول هر حمد، ټول ستاینې، ټول تعریفونه او د ټول د تعریف قابل څیزونه هم هغه کې جمع دي،
نو د خدای پاک د صاحب حمد کېدو دا ادراک دی چې کوم موږ ته ترلاسه کېدل پکار دی چې د خدای پاک نور صفات هم موږ وپېژندی شو. بیا خدای پاک فرمایي چې هغه مجید دی، صاحب مجد دی، زبرګي لري. د خدای پاک زبرګي هغه زبرګي نه ده چې کوم موږ د انسانانو باره کې دا وایو چې دا یو ډېر زبرګ انسان دی، یا د لوی عمر خلکو لپاره دا وایو چې دا خلک اوس مشران دي، زبرګان دي. بلکې خدای پاک لپاره د دې مطلب دا دی چې هغه یو ډېر د ستاینې وړ او اوچت شان لرونکی دی چې هیڅوک ورته نشي رسېدی. د هغه د فیض هیڅ انتها نشته. هغه چې په بخښنو راشي نو ډېر څه وبخي او هیچېرې هم نه ستړی کېږي. نو دا آیت چې کله لولئ نو د خدای پاک د صاحب مجد کېدو باره کې دا معنی پکار دی چې ستاسو وړاندې وي. مخکې د حمد معنی او بیا د دې د مجید کېدو چې کوم معنی دي. بیا فرمایي چې هغه عزیز دی، یعنی د طاقتونو خاوند دی، د ټولو طاقتورو نه زیات طاقتور دی، ناقابل شکست دی. هغه له شکست ورکول ممکن نه دي. ټول عزتونه هم د هغه لپاره دي. د هغه د قدر او د هغه د قیمت هیڅ شمیر نشته. هغه په هر څیز غالب دی. د هغه په شان څوک اډو کېدی نشي. دا دی د عزیز معنی. بیا فرمایي چې هغه علیم دی، یعنی د هر څیز علم لرونکی دی. د هغه څیز هم چې کم شوی دی او د هغه خبرې هم چې مخکې به کېږي، هغه نه یو څیز هم پټ نه دی. د هغه علم په مکمل طور په هر څیز حاوی دی. نو دا هغه خدای دی چې دا کتاب نازل کړی دی، یعنی قرآن، او چې دا آخري شریعت نازل کړی دی، او هغه د هر زمانه د ضرورتو علم په دې کې مهیا کړی دی، او اوس هر قسمه حفاظت او غلبه په دې باندې په حقیقي رنګ کې په عمل کولو بکیږي او کېدی شي. بیا فرمایي چې هغه غافر الذنب دی، یعنی ګناهونه بخښونکی دی. نو د هغه مخې ته ټیټېدل پکار دی او د ګناهونو بخښنه غوښتل پکار ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې ډېر ځایونو کې وضاحت فرمایلی دی چې د خپلو ګناهونو بخښنه همیشه غوښتل پکار ده. هغوی یو ځل فرمایل چې انسان ته چې کومه رڼا بخښل کېږي هغه عارضي وي، یعنی هر قسمه چې کوم دینی او روحاني رڼا بخښل کېږي نو هغه عارضي وي، او دا همیشه ځان سره ساتلو لپاره دا رڼا د استغفار ضرورت وي. هغوی فرمایي چې انبیا چې کوم استغفار کوي نو د هغې وجه هم دا وي چې هغوی د دغو خبرو نه خبر وي او هغوی ته خطره وي چې دا د نور کوم صادر په مونږ له رابخښلی شوی دی، نو هسې ده چې دا واپس دا چېرته دا نه واپس وانخیستی شي. فرمایي چې د استغفار همدا معنی وي چې کوم موجوده نور د خدای پاک له طرفه ترلاسه شوی دی هغه د محفوظ پاتې شي او نور د زیات میلاو شي. او د دې حاصلولو لپاره هم د 15 وخته مونځ هم دی. مونځ هم د دې حصه ده د مغفرت ترلاسه کولو لپاره، دغه نور ترلاسه کولو لپاره، ځکه چې په مونځ کې هم انسان د ګناهونو نه توبه کوي، معافي غواړي، بخښنه غواړي د خدای پاک. فرمایي چې هره ورځ زړه د انسان ښه کلاو کې او د خدای پاک نه غواړي. څوک چې بصیرت لري هغه خبر دی چې مونځ یو معراج دی، او مونځ دی چې د تضرع او د ابتهال نه ډکه دعا ده چې په انسان د امراضو نه خلاصې بیا منتهی شي. یعنې که روحاني او که جسماني هر قسمه مرضونه دي، دې لپاره د دعاګانو ضرورت دی، او په دعاګانو کې د استغفار ضرورت دی، او مونځ هم د دې حصه ده. نو د دغو آیتونو د ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، نو صرف په ویلو بس نه کېږي، بلکې عملی حالت به هم ښه کول وي، او ځان طرف ته به پام ساتلو چې څنګه به مونږ استغفار کوو، څنګه به مونږ خپل د مونځونو حفاظت کوو چې بیا دې زمونږ هم حفاظت وشي.
هغوی بیا د استغفار نور وضاحت فرمایي په یو موقع چې د استغفار عمده معنی دي چې په ظاهره دی هیڅ ګناه ونه شي او د ګناهونو د کولو چې کم قوت دی د هغې ظهور دی ونه شي، یعنې هغه ګناه چې کم موږ نه کیدی شي په کم څیز نو هغه موقع د اړو پیدا نه شي او هغه طاقت د اړو پیدا نه شي. فرمایي چې د انبیاو د استغفارو هم همدا حقیقت دی چې هغوی وي خو معصومه، خو استغفار دې لپاره کوي چې آینده د هغه قوت ظهور دی ونه شي او د عام خلکو لپاره د استغفار د بلې معنی هم کیږي چې کم جرمونه او ګناهونه شوي دي نو د هغې د بدو نتیجو نه د خدای پاک وساتي او دغه ګناهونه دې ورته معاف کړي او ورسره دې آینده چې کم ګناهونه دي هغې نه دې هم محفوظ وساتي. بهرحال انسان لپاره دا یو لازمي امر دی چې هغه د همیشه په استغفار کې د مشغوله وي. فرمایي چې دا کم چې قسم بلاونه دي او قحط دی او چې په دنیا کې نازلیږي نو دې مطلب همدا وي چې خلک دې په استغفار کې مشغوله شي. نو چې انسان چې کله په مشکلاتو کې گیر شي یا په احمدیانو چې مشکلات دي نو د دعاګانو طرف ته پام پکار دی او د استغفار طرف ته پام پکار دی. فرمایي چې د استغفار مطلب دا نه دی چې استغفر الله وایي. په اصل کې د بیله ژبه وه نو د هغې په وجه خلکو نه د حقیقت پټ پاتې شو. د عرب خلک خو په دغه خبرو ښه پوهېده خو زموږ ملک کې د ژبه پردی وه نو ځکه ډېر حقیقتونه وو چې پټ پاتې شو. ډېر خلک دي چې هغوی دا وایي چې موږ دومره ځله استغفار کړی دی، 100 تسبیح یا 1000 تسبیحات هم ویلي دي، خو چې کم د استغفار مطلب دی او معنی دی هغه ته نه تپوس وکړي نو هېڅ هم ورله نه ورځي او حیران به پاتې شي چې دا څه وایي. نو انسان ته پکار ده چې په حقیقي طور په زړه کې دی معافي غواړي چې هغه ګناهونه او هغه جرمونه چې د ما نه شوي دي د هغې سزا راته چېرته ملاوه نه شي او آینده لپاره دې په زړه کې هر وخت د خدای پاک نه مدد غواړي چې آینده د نیکو کارونو کولو توفیق دې ورله ورکړی شي او د هغه نه دې بچ کړی شي. فرمایي چې ښه یاد لري چې په لفظونو به صرف هېڅ کار جوړ نه شي، په خپله ژبه کې هم استغفار کېدی شي چې خدای پاک دې تیر شوي ټول ګناهونه معاف کړي او آینده دې هم د ګناهونو نه محفوظ وساتي او د نیکۍ توفیق دې ورله ورکړي. همدا حقیقي استغفار دی. هېڅ ضرورت نشته چې انسان دې داسې استغفر الله دې وایي په خوله او زړه یې ترې خبرېږي نه. که زړه کې هم په استغفار هغه نرمي او رقت او جوش نه پیدا کېږي او ویره او د خدای پاک خشیت نه پیدا کېږي نو تر هغې بیا د دې هېڅ فایده نشته. په زړه کې جوش پیدا کېدل پکار دی. فرمایي چې یاد لرئ چې خدای ته هغه خبره رسي چې د زړه نه روځي. په خپله ژبه کې خدای پاک نه ډېرې دعاګانې غوښتل پکار دي د هغې په زړه سره هم وي. صرف په خوله ژبه خو د زړه شهادت ورکوي، ګواهي ورکوي. که زړه کې جوش پیدا شي او ژبه مو ورسره شي نو بیا ښه خبره ده. بغیر د زړه نه صرف زباني دعاګانې کول دا ابس و فضول نه، خو د زړه دعاګانې اصلي دعاګانې وي چې کله د تکلیف راتلو نه مخکې انسان په خپل زړه کې د خدای پاک نه دعاګانې غوښتې وي، استغفار یې کړی وي نو بیا خدای پاک چې رحیم و کریم دی د هغه له طرفه هغه مصیبت وځنډولی شي. دا نه چې مصیبت راشي ګرانه راغه تکلیف راغو نو الله بیا دعاګانې وغواړي، د هغې نه مخکې دعاګانې غوښتل پکار دی. نو فرمایي چې کم خدای رحیم و کریم دی هغه بیا دا تکلیفونه دا بلاونه بیا لرې کړي، خو چې کله بلا نازله شي بیا نه ځي. د بلا د نازلېدو نه مخکې د تکلیف د نازلېدو نه مخکې دعاګانې کول پکار دي او ډېر استغفار کول پکار دی. نو دغه شان بیا خدای پاک د هغه چې د بلا وخت راشي د تکلیف نه بیا محفوظ ساتي انسان. فرمایي چې زموږ جومات ته پکار دی چې سه امتیازي خبره دې هم وښایي. فرق پکار دی که یو تنده باید
که بیت وکړي او لاړ شي څه امتیازي خبره نه ښایي او خپل ښځې سره همهغه سلوک کوي چې مخکې وو او خپلو ماشومانو او سره بال بچ سره مخکې په شان د هغه سلوک دی، نو دا څه خبره نه ده. که د بیت نه پس همهغه بدخلقي او بدسلوکي روانه ده، همهغه حالې دی چې کومې مخکې مو، نو بیا د بیت څه فایده ده؟ پکار دا دی چې د بیت نه پس اخیارو ته هم خپلو خپلوانو ته او ګاونډیانو ته هم د داسې نمونو وښیي چې هغوی د دا وایي چې دا اوس هغه پاتې نه دي چې څه مخکې وو. فرمایي چې ښه یاد لري چې ښه په صفایي به چې عمل کوئ نو په نورو به ستاسو روب ضرور پرېوځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زیات روب و. یو ځل کافرانو ته شک پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بددعا کوي، نو هغوی ټول راغونډ شو، راغله ورته عرض وکړو چې حضور بددعا ونه کوي، د رښتوني سړي روب ضرور وي. نو پکار دی چې ښه په صفایي د عمل وکړی شي او د خدای پاک لپاره دې وکړی شي، نو هله به ضرور د نورو خلکو په زړونو باندې به ستاسو اثر او روب پرېوځي. نو د استغفار کولو د دې په روح باندې د پوهېدو او د ادراک پیدا کولو ضرورت دی. ذکر، اذکار او دعاګانې هم هغه وخت پکارېږي چې کله په عملي حالت کې د بهترۍ کوشش هم ورسره وي. خلک وایي چې څه وړه شان دعا موږ ته وښایي چې موږ دې وایو، خو دا وړې دعاګانې هم هله فایده ورکوي چې کله فرایض هم ورسره پوره کېږي. لمونځونه کوئ او لمونځونه په وخت کوئ او په پابندۍ خلک دا لمونځ کوي او په شوق کوي، نو هله بیا ذکر هم د هغوی پکارېږي. بیا د خدای پاک صفت دلته بیان شوی دی دلته چې هغه قابل التوب دی، یعنې توبه قبلونکی دی. د توبې معنی دا دی چې په خپلو ګناهونو د انسان معافي غواړي او د خدای پاک طرف ته د واپس لاړ شي. چې کله انسان په دغه لفظ د خدای پاک مخې ته حاضر شي چې زه به آینده ګناه نه کوم او همیشه به د ګناهونو د بچ کېدو کوشش کوم، نو خدای پاک په دغه جذبه او په اراده چې څوک د هغه طرف ته راځي نو د هغه توبه بیا قبوله کړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام دا مضمون یو ځای کې داسې بیان فرمایلی دی، فرمایي چې هغه ورځ کومه ورځ ده چې د جمعې او د اختر د ورځ نه هم بهتر او مبارکه ورځ ده. زه تاسو ته وایم چې هغه ورځ د انسان د توبې ورځ ده چې د هغو ټولو نه بهتره او د هر اختر نه لوی اختر ده. هغه ولې هغه بد عمل نامه چې انسان د جهنم ته جوختي او دننه هغه د خدای پاک د غضب د لاندې راولي، هغه وینځلی شي او د هغه ټول ګناهونه معاف کړی شي. په حقیقت کې دې نه زیات انسان لپاره نوره کومه د خوشحالۍ او د اختر ورځ به وي چې هغه د ابدي جهنم او د خدای پاک د ابدي غضب نه خلاصې بیا مونته وي. توبه کوونکی ګناهګار چې کوم چې مخکې د خدای پاک نه لرې و او د هغه د غضب نښانه جوړ شوی و، اوس د هغه په فضل هغه ته جوخت شي او جهنم او د عذاب نه لرې کړی شي، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دی چې ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، چې بېشکه خدای پاک توبه قبلونکي خوښوي او هغه خلک چې د پاکیزګۍ خواهش لري هغوی سره مینه کوي. دغه آیت کې صرف دا نه دی چې خدای پاک توبه قبلونکي خپل محبوب کی، بلکې دې نه دا هم معلومیږي چې حقیقي توبې سره حقیقي پاکیزګي او طهارت هم شرط دی. حقیقي توبه هم هغه ده چې ورسره حقیقي پاکیزګي هم وي. انسان دې په خیر اراده وکړي چې زه به آینده ګناه نه کوم، نو چې کله دا به وشي او پاکیزګي او طهارت به وي، نو هله بیا توبه هم قبلیږي. فرمایي چې د هر قسمه نجاست او د ګندګۍ نه بېلېدل ضروري شرط دی، ګینې صرف د توبې او د لفظ په تکرار هېڅ فایده نه کېږي. نو کومه ورځ چې داسې مبارکه ورځ وي چې انسان د خپلو بدو کارونو نه توبه وکړي، خدای پاک سره یو رښتونی لفظ د اصلاح وتړي او د هغه احکاماتو باندې خپل سر ټیټ کړي، نو دې کې بیا څه شک دی چې هغه عذاب چې په شدت ور د هغه د بدو عملونو په پاداش کې تیارېږي، هغې نه به هغه بچ کړی شي. او دغه شیان هغه څیز بیا مومي چې لکه
اډو تم او امید هغه نه لرلو د هغې. فرمایي چې تاسو په خپله قیاس کولی شئ چې کله یو تن د هر څیز د حاصلولو نه بیخي مایوسه شي او د دغه ناامیدۍ او د یاس په حالت کې هغه خپل مقصود بیا مومي، نو هغه ته به څومره خوشحالي رارسي. د هغه زړه به یو تازه ژوند بیا مومي. همدغه وجه ده چې په حدیث کې د دې ذکر داسې شوی دی. همدغه وجه ده چې په حدیثونو کې د دې ذکر شوی دی. په حدیثونو د تیرو کتابونو نه همدا معلومیږي چې کله انسان د ګناه د مرګ نه راوځي او د توبې په ذریعه نوی ژوند بیا مومي، نو خدای پاک د هغه ژوند نه خوشحاله شي. او په حقیقت کې د خوشحالۍ خبره خدا ده چې انسان د ګناهونو د لاندې گیر وي او د مرګ او هلاکت د هر طرف نه هغه ته جوخت وي او د خدای پاک عذاب د هغه خوړو لپاره تیار وي، خو هغه ناڅاپه د دغو بدو کارونو نه او د بدکارونو چې د لرېوالي او د هجر سبب وو هغه توبه وکړي او د خدای پاک طرف ته راشي، نو هغه وخت د خدای پاک د خوشحالۍ وخت وي. او په اسمان باندې فرشتې هم خوشحاله وي، ځکه چې خدای پاک نه غواړي چې د هغه یو بنده دې تباه شي، بلکې هغه خدا غواړي چې که د هغه د بنده نه څه غلطي او کمزوري ظاهره شوې ده، نو هغه د توبه وکړي او په امر کې داخل شي. نو یاد لرئ چې هغه ورځ چې کله انسان د خپلو ګناهونو نه توبه کوي، هغه یو ډېره مبارکه ورځ ده او د ټولو ورځونو افضله ورځ ده، ځکه چې هغه ورځ هغه یو نوی ژوند بیا مومي او خدای پاک ته جوخت شي. او په دغه لحاظ دغه ورځ چې په کوم کې تاسو کې ډېرو دا اقرار کړی دی، یعنې د بیعت ورځ چې نن موږ د خپلو ګناهونو نه توبه کوو او آینده تر څو چې زموږ طاقت او پوهه ده نو د ګناهونو نه بچ کېږو، نو دا ستاسو د توبې ورځ ده. او د خدای پاک د لفظ مطابق زه دا یقین لرم چې هر تن چا چې په رښتونې زړه توبه کړې ده، د هغه به ټول پخواني ګناهونه وبخښلی شي او هغه به د التایب من الذنب کمن لا ذنب له تر لاندې راشي. یعنې دا ویلی شو چې هغه څه ګناه کړې نه ده. خو اوس به بیا دا ووایم چې د دې لپاره شرط حقیقي پاکیزګي، د دې لپاره شرط دا چې په حقیقي پاکیزګي او په رښتوني طهارت د هغه طرف ته قدم واخیستی شي. او دا توبه صرف لفظي توبه نه وي، بلکې د عمل د لاندې دی راشي. دا وړه خبره نه ده چې چا ګناهونه دې وبخښلی شي، بلکې دا یو ډېر عظیم الشان امر دی. فرمایي چې ګورئ په انسانانو کې چې لږ شان هم څه قصور وي او خطا ترې وشي، نو ځینې وخت د دې کینه تر نسلونو پورې جاري پاتې کېږي او هغه تن د یو نسل نه پس په بل نسل او داسې خلک بیا تر نسلونو پورې د خپلو حریفانو په تلاش کې وي چې موقع میلاوه شي نو بدله ترې واخیستی شي. خو خدای پاک ډېر رحیم او کریم دی، د انسان په شان سخت ځای نه دی چې د یو ګناه په بدل کې تر نسلونو پورې د چا څوک پرېږدي نه وي او تباه کول غواړي. خو خدای پاک چې رحیم او کریم دی، هغه د 80 کالو ګناهونه په یوه کلمه په یوه لحظه کې وبخښي. دا خیال مه کوئ چې دا بخښنه داسې ده چې څه فایده یې نشته. نه، دا بخښنه په حقیقت کې فایده ورکوونکې او نفع ورکوونکې ده. او دا هغه خلک ښه محسوسوي چې په رښتونې زړه توبه کړې وي. نو دا حقیقي توبه ده چې بیا د حفاظت انتظام کوي. که دا نه وي نو خدای پاک فرمایي چې دا هم یاد لري چې هغه شدید العقاب هم دی. یعنې انسان چې کله د خدای پاک د حکمونو پروا نه کوي، نو هغه ورله سزا هم ورکوي. او بیا فرمایي چې هغه ضد طول دی، یعنې هغه ډېر ورکوونکی دی او د فایده ورکولو انتها کې هغه د هغې چې کوم بخښنې دي د هغې هېڅ حد نشته، ځکه چې هغه طاقت لري، هغه هر څه ورکولی شي، د هغه خزانې لامحدوده دي. خدای پاک فرمایي چې زما دا صفات چې یاد لرئ نو همیشه به تاسو ته فیض ترلاسه کېږي چې د هغه نه بغیر بل هېڅوک هم نشته چې دومره طاقت لري. او موږ په دغه دنیا کې هم د پس له مرګه به هم د هغه طرف ته ځو. نو کله چې دا احساس وي نو چې آخر به خدای پاک طرف ته ځو، نو بیا د نیکۍ کولو د هغه په حکمونو د روانېدو طرف ته به پام هم وي. او چې کله دا حالت وي نو بیا خدای پاک یقینا حفاظت فرمایي. بیا دا بل آیت چې کوم دی د هغې طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه موقع داسې هم پام ګرځولی دی، دا د آیت الکرسي باره کې چې کوم دی
په حدیث کې ذکر ملاویږي چې حضرت ابو هريره نه روایت ده چې حضرت ابو هريره نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر څیز یو کوهان وي او د قرآن کوهان سوره بقره دی او په دې کې یو داسې آیت دی چې د قرآن د ټولو آیتونو سردار دی او هغه آیت الکرسی دی. د دې په وضاحت کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی خدای هم هغه دی، د هغه نه بغیر بل څوک نشته، د هغه د هر ژوندي ژوند دی، هغه د هر وجود سهاره دی. او د دې آیت لفظي معنی دا دی چې ژوندی خدای هم هغه دی او قایم بالذات هم هغه خدای دی. نو چې هغه یو ژوندی دی هم هغه قایم بالذات دی، نو دې نه خدا خبره صفا شوه چې هر تن د هغه نه بغیر ژوندی ښکاري، نو هغه هم د هغه په ژوندی دی. او هر څیز چې په ځمکه یا په اسمان کې قایم دی نو د هغه په ذات قایم دی. بیا نور وضاحت هغوی فرمایي چې په دې باندې پوهېدل پکار دي چې خدای پاک په قرآن کې دوه نامې وړاندې کړي دي، الحي او قیوم. د الحي معنی دا دی چې خدای پاک ژوندی دی او نورو له ژوند ورکوي، او القیوم چې په خپله قایم دی او د نورو د قیام اصلي باعث دی. هر څیز چې په ظاهري او باطني قیام لري او ژوند لري نو د دغو دوه صفتونو په وجه دی. نو د حی لفظ دا تقاضا کوي چې د هغه عبادت دی وکړي شي. دا یو غورطلبه خبره ده. د حی لفظ حی القیوم، د حی لفظ دا غوښتنه کوي چې د هغه عبادت دی وکړي شي، او د دې مظهر په سوره فاتحه کې یا کنابودو دی. او القیوم دا غواړي، د القیوم دا غوښتنه ده چې هغه نه دی ډاډ اوښتی شي، او دا په ایاک نستعین په الفاظو کې دا خبره کړې شوې ده. ژوندی پاتې کېدل په روحاني طور هم که ژوندی پاتې کېدل غواړي نو د حی صفت دی چې دې نه فایده پورته کول پکار ده او د هغه عبادت کول ضروري دی. او عبادت لپاره هم بیا مدد د هغه نه غوښتل پکار دی چې خدای پاک توفیق راکړي چې موږ د عبادت کوونکي شو. فرمایي چې د حی لفظ عبادت غواړي دې لپاره چې هغه پیدا کړي یو او بیا پیدا کول نه پس پرېښي نه یو. مثلا یو ګلکار دی چې عمارت یې جوړ کړی دی او د هغه په مرګ به هیڅ حرج نه کېږي هغه عمارت ته. که هغه مړ شي او د هغه په چې کوم هغه عمارت هغه جوړ کړي نو څه فرق پرې نه پروزي، خو د خدای پاک ضرورت انسان ته په هر حال کې وي. او انسان نو دې لپاره دا ضروري دی چې خدای پاک نه طاقت غوښتي شي. دا اصلي استغفار دی. د استغفار مضمون وضاحت مخکې په تفصیل وشو. د خدای پاک د فیض رڼا مسلسل جاری ساتلو لپاره د استغفار ضرورت دی، او دا استغفار عبادت دی. او په دې طاقت ترلاسه کېږي. بیا په آیت الکرسی کې چې کوم د شفاعت مضمون بیان شوی دی دا هغوی بیان فرمایي، او دا نقطه هغوی بیان فرمایلی ده چې هر انسان د بل انسان لپاره دعا کوي نو دا هم یو قسمه شفاعت دی، او دا د هر مؤمن صفت په کار ده چې وي او دا دی همیشه هغه کوي. فرمایي چې خدای پاک د اذن بغیر شفاعت نشي کېدی. خدای پاک فرمایلی دی چې د قرآن له رویه د شفاعت معنی دا دی چې هر تن خپل ورور لپاره دعا کوي چې هغه مطلب دی ورته ترلاسه شي، څه بلا دی د هغه نه لرې شي. یعنی کوم مقصد لپاره چې د دعا لپاره وویلی شي نو هغه لپاره دی بیا دعا وکړي چې دا مقصد دی د هغه پوره شي. او که مصیبت دی او بلا ده نو خدای پاک دی هغه دغه لري کی. نو د قرآن دا حکم دی چې کم تن د خدای پاک مخه ته زیات ټیټ دی نو هغه د خپل کمزوري ورور لپاره دعا کوي چې هغه ته د هغه مرتبه حاصله شي. دا حقیقي شفاعت دی. نو موږ بېشکه چې خپل ورونو لپاره دعا کوو چې خدای پاک دی هغوی له قوت ورکړي او د هغوی تکلیفونه دې لرې کړي، نو دا هم د همدردۍ یو قسم دی. بیا هغوی فرمایي چې چونکې ټول انسانان د یو جسم په شان دي نو ځکه خدای پاک بار بار موږ ته دا ښوولي دي چې که شفاعت قبلول دي نو هغه د هغه کار دی. خو تاسو خپل د ورونو شفاعت یعنې هغوی لپاره دعا کوئ، او د شفاعت یعنې د همدردۍ دعا نه چېرې منې کېږئ مه. ستاسو په یو بل باندې حق دی، یو بل لپاره دعا کول دا په یو بل ستاسو حق دی.
په اصل کې د شفاعت لفظ شفا نه اخیستل شوی دی او شفا جفت ته وایي چې طاق ضد دی. نو انسان د هغه وخت شفیع ویل کېږي چې کله هغه ډېر په کمال همدردۍ د بل جفت شي، په هغه کې فنا شي او د هغه لپاره داسې عافیت غواړي لکه څنګه چې د خپل نفس لپاره. او یاد لري چې د یو تن دین نشي کاملېدی تر څو چې هغه د شفاعت په رنګ کې ترڅو چې په هغه کې د شفاعت په رنګ کې همدردي پیدا نه شي. انتهایی همدردي پکار دی یو بل لپاره، بلکې فرمایي چې دین عمدو کاملې حصې دي یو خدای پاک سره مینه کول او یو د خدای پاک بندګانو سره دومره مینه کول چې د هغوی مصیبت انسان خپل مصیبت وګڼي او هغوی لپاره د دعا وکړي. نو دې ته په نورو لفظونو کې شفاعت ویل کېږي. دا یوه نکته ده چې آیت الکرسي ویلو په وخت موږ ته پکار ده چې ځان ته د وړاندې ساتو، نو د انسانانو فائدې او د انسانانو د همدردۍ جذبات به موږ کې زیاتېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې لوستو تلقین فرمایلی دی، نو په دې کې د ایمان لرونکو یو بل سره د همدردۍ د تعلقاتو د قیام بالخصوص ارشاد دی او د انسانانو پام هغوی دې طرف ته ګرځولی دی او د انسانانو پام دې طرف ته ګرځولی دی چې د هر چا لپاره د همدردۍ جذبه ستاسو په زړه کې پکار دی چې وي. خو بدقسمتي دا ده چې مسلمانان نن سبا د یو بل د وینې تږي دي او دعوی دا ده چې موږ په قرآن او په حدیث باندې عمل کوونکي یو. خو بهرحال دا یاد ساتل پکار دی چې حقیقي شفاعت حق خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړی دی او د دې نظارې د هغوی په ژوند کې هم موږ کتلي دي. نو دا بیا حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د دې بیان حضرت مسیح اسلام فرمایلی دی او هغوی فرمایي چې د آخرت شفیع هغه ثابتېدی شي چا چې په دنیا کې هم د شفاعت څه نمونه ښودلی دی، آخرت کې به هم هغه بیا شفیع وي. همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راغلی دی چې هغوی به شفاعت کوي، هغه داسې ثابتېدی شي چا چې په دنیا کې هم څه د شفاعت نمونه ښودلی وي. نو دغه معیار چې موږ مخې ته کېدو چې کله حضرت موسی باندې نظر کړو، نو هغوی هم شفیع ثابتېدی شي ځکه چې هغوی ډېر ځل یو عذاب چې را نازلېدو نو هغه په دعا زندولی و او تورات هم د دې ګواهي ورکوي. همداسې چې کله موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورو نو د هغوی شفیع کېدل ډېر واضح او په صفا طور روښانه خبره ښکاري، ځکه چې د دوی د شفاعت اثر و چې هغوی غریبانان صحابه په تخت کېنول، د هغوی د شفاعت اثر و چې هغه خلک چې باوجود له دې چې په بتپرستۍ او په شرک کې لوی شوي وو او داسې موحدان شو چې نظر په زمانې کې نه میلاویږي. او بیا هم د هغوی د شفاعت اثر و چې تر اوسه چې څوک د هغوی په لار روان دي هغوی د خدای پاک له طرفه رښتونی الهام بیا مومي، خدای پاک هغوی سره هم کلامه کېږي. خو په مسیح ابن مریم کې دا ټول ثبوتونه څنګه او چېرته میلاویدی شي؟ فرمایي چې زموږ سید مولا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شفاعت باندې به دې نه زیات او زبردست حالت به څه وي چې موږ هر څه د هغوی په واسطه د خدای پاک چې څه بیامومو هغه زموږ دشمنان نشي بیامونتی، او که زموږ په مخالفانو داسې امتحانونه راشي نو په یو څو ورځو کې به فیصله وشي. بیا د آیت الکرسي په آخر کې چې کوم دوه صفتونه بیان شوي دي د خدای پاک د علی کېدو، یعنې انتهایی بلند شان چې د هغه نه بلند شان د بل چا نشته، هغه د ځمکې او د اسمان مالک دی او هغه عظیم دی. د هغه عظمت او په لوی چې کومه د هغه لویي ده او بلند شان دی، بلند مقام دی، هغه ته هیڅوک هم نشي رسېدی. د هغه بلند شان د هغه لوی شان د هر څیز احاطه کړې ده، یو څیز هم د هغه د دایرې او د هغه د احاطې نه بهر نه دی. دا دی بلند شان او د هغه علی کېدل او د عظیم کېدو معنی دا دی چې د هغه عظمت او د هغه لویي او د هغه د لوی شان مقام دا دی چې هغه ته څوک رسېدی نشي. او د عظیم معنی دا هم دی چې د هر څیز احاطه کړی دی، یو څیز هم د هغه د دایرې او د احاطې نه بهر نه دی. دا د عظمت او دا د بلندی. د دغه آیت د آخري حصې وضاحت کې حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د خدای پاک کرسي باره کې آیت دا دی چې وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. د خدای پاک
چې کومه کرسۍ ده د هغې دننه ټول ځمکه او ټول اسمانونه راغونډ شوي دي او هغې د هر څه اوچت کړي دي او د هغه په اوچتولو هغه ستړی کېږي نه او هغه ډېر اوچت دی او یو عقل هم د هغې حقیقت ته نشي رسېدی او هغه ډېر لوی دی او د هغه د عظمت مخې ته هر څه بې حیثیته دي. دا ذکر دی د کرسۍ او دا یو استعاره ده چې مطلب د دې خبرې ابلاغ دی چې ځمکه او اسمان هر څه د خدای پاک په تصرف کې دي او د هغه مقام دغه ټولو څیزونو نه ډېر اوچت دی او د هغه عظمت داسې دی چې کناره نه ښکاري. نو دا هغه عظیم خدای دی چې د عظمت یو کناره هم نشته دی او د هغه حدونه لامحدوده دي. د هر څیز هغه احاطه کړې ده، هیڅ حد نه لري او هر څیز احاطه هغه کړې ده، هر څیز دغه په غیر کې دی. نو دا په دغه خبرو به انسان ځان پوهی او بیا به دا آیتونه لولي نو الله هغه د خدای په غېږې ته راتلی شي، د هغه حفاظت ته راتلی شي، د هغه حفاظت ته به راشي. چې کله د خدای پاک حفاظت ته د راتلو انسان کوشش کوي نو بیا د خدای پاک حقونه هم او د بندګانو حقونه به هم انسان کوشش کوي چې پوره کړي او په کار د چې وکړي او چې کله دا حقونه به پوره کېږي نو بیا د خدای پاک د حفاظت هم مسلسل کوي. نو دا هغه مضمون دی چې موږ ته خپل وړاندې ساتل پکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا تلقین فرمایلی دی چې دا آیتونه وایي نو هغه څوک چې دا آیتونه وایي هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي. نو صرف مقصد دا نه دی چې آیتونه دې وویلی شي بلکې د دې په مضمون باندې غور کولو او دغه خبرې د خپلولو ضرورت دی او هغه فهم او د ادراک ترلاسه کولو ضرورت دی چې دغه آیتونو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او قرآن د دې وضاحت ډېرو ځایونو کې کړی دی او حضرت مسیح موعود علیه السلام دا واضح کړي زموږ مخې ته ایښي دي. که دا خبرې وي نو بیا به انسان د خدای پاک په فضل دغه په حفاظت کې به وي. خدای پاک دې موږ ته د دې مطابق د خپل ژوند تېرولو توفیق راکړي. د لمونځ نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د عابده بیګم صاحبې چې د پروفیسر عبدالقادر صاحب ډهري اهلیه وه او د نواب شاه اوسېدونکې وه. دوی په 22 جنوري 15 کال عمر کې وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دوی د والد صاحب نامه نیاز محمد خان وه. دوی سرکاري افسر وو، چیف کمشنر وو، مخکې په شرقي پاکستان کې بیا په کراچۍ کې، خو دوی احمدي نه وو. د عابده بیګم صاحبې مور احمدي وه او په اولاد کې چې عابده بیګم صاحبه کومه وه دا احمدي شوې او بیا دوی کړی وو په کال 1963 کې او بیا هغې نه پس د خدای پاک په فضل دوی وصیت هم کړی وو او حضرت عبدالمسیح ثالث بیا د دوی واده د دوی د تعلیم مکملولو نه پس پروفیسر عبدالقادر صاحب ډاري سره کړی وو او خدای پاک دوی له 15 لوڼه او یو زوی ورکړی وو. د نواب شاه د ښار د لجنه صدر هم وو دوی ډېرې مودې او بیا تر ډېره موده د ضلعې د نواب شاه ضلعې د لجنه صدر هم دوی پاتې شوي دي او ډېر د خدمت موقع دوی ته ترلاسه شوې وه. د صدارت دوران د لجنه سره دوی ډېر رابطه ساتله. د اجلاسونو انعقاد او د ضلعې دورې به دوی ډېر د لرو علاقو کولې او د مالداره خاندانونو دوی تعلق لرلو خو ډېر انتهایي ساده مزاج دوی لرلو. د کمزورو د غریبانو مدد به دوی کولو. چې کومې کمزورې احمدي کورنۍ وې نو هلته به ضرور دوی تله او د تبلیغ دوی ډېر شوق لرلو او نواب شاه نه دوی تقریبا 19 ښځو باندې بیعت کړی وو او کور سره جوړ چې کوم ماشومان د دوی اوسېده نو هغوی ته به قرآن هم ښودلو او د دوی خاوند ته دا توفیق ترلاسه شو، سعادت ترلاسه شو چې هغوی په سندۍ ژبه کې د قرآن ترجمه کړې وه. هغوی د نواب شاه د ښار د ضلعې امیر هم پاتې شوي، د ښار امیر هم وو او بیا د ضلعې امیر هم جوړ شوي وو. نن سبا د دوی چې کوم زوی دی هغه د ضلعې امیر دی. دوی ماشومانو باندې اعلی تعلیم هم کړی وو، ډېر عبادت ګزاره او بادره او ډېره صابره او شاکره او نه یېرېدونکې
او د ساده طبیعت مالکه ښځه وه، ډېره فدایي او باوفا ښځه وه. جماعت او خلافت سره ډېر د مینې او د عقیدت تعلق و. د دوی زوی لیکي چې د خلیفة المسیح په رهنمایۍ کې به د هر کار کولو دوی کوشش کولو، ان تر دې چې 2 کاله مخکې دوی ډېر بیمار شو، په شوګر په وجه په خپې زخم راغلی و چې هغه خپې بیا پرې کول وه، ضرورت و چې خپې پرې کړی شي. نو هغوی وایي چې تر څو چې د وخت خلیفه اجازت نه وي ورکړې زه به اپریشن نه کوم، او تر ډېرې ورځې پورې د دې انتظار کولو چې تر څو چې اجازت ورنه کړی شي نو خپه به نه پرې کوم. او چې بیا اجازت ورکړل شو هغوی چې ښه اوس بېشکه چې څه کول غواړي وکړي. خدای پاک په فضل د بیعت نه پس باوجود د دې چې دا ښځه وه خو د ثابت قدمۍ دا حال و چې د مور د وفات نه پس دا دوی د دې مور احمدیونو د مور د وفات نه پس د دوی وروڼو وایي چې چېرته غیر احمدیانو په قبرستان کې د هغې تدفین کړی و، نو د دوی مور چونکې موسۍ وه نو هغوی د وروڼو د دباو نه باوجود هلته نه د هغوی هغه تابوت راوباسل او د هغوی لاش هلته نه یې راوباسل او خپلې د مور او خپله مور یې بیا ربوی ته راوستو، هلته یې د هغې تدفین وکړو. نو د خدای پاک په فضل په حکمت به کار کولو په هره معامله کې او په قادیانو د انګلستان جلسې کې به باقاعده دوی شاملېده. حضرت خلیفة المسیح رابع هم چې دوی زوی ته یو ځل دا ویلي چې ته خبرې چې ستا مور د احمدیت لپاره لکه یوه اوریانه توره ده. او چې کله په کال 1915 کې د زیا آرډیننس نه پس ته کلمه لرې کېده، نو د کلمې سره د مینې ثبوت هغوی داسې ورکړی و چې پوړه یې ولګوله چې کله جومات ته وویلی شو چې په خپلو کورونو کلمه ولیکئ، دوی په خپله په ټنکۍ ختلي وو، په خپل لاس یې کلمه لیکلې وه. حالانکې یو خو دا ښځه وه، بله دا چې د یو داسې خاندان و چې عموما د دغو خبرو ډېر لحاظ لري. او آخري وخت کې چې کوم د هغوی آخرنۍ ورځې د وفات نه لږ ساعت مخکې د دوی زوی وایي چې په ساه کې ورته څه تکلیف و نو څه پیسې د دوی په لاس کې وې نو هغې ورله ورکړې چې وقف جدید په تحریک جدید کې چې کومه چنده باقي ده دا فوراً ورکړه. ډیش لګولو لپاره هم دوی هلته یو سکیم د احمدیانو لپاره شروع کړی و، کیست یې اچولی و د لجنه او هره میاشت به چا چې کیست راوته نو د هغې په کور کې به ډیش ولګولی شو او داسې به د خطبې انتظام به وشو. د دوی زوم دی مرزا احسن عمران په آسټریلیا کې د هغه جماعت جنرال سیکرټري دی، هغوی هم لیکي چې ډېره بادره او د احمدیت لپاره هر وخت قربانۍ کولو لپاره به دا تیاره وه. تلاوت او خطبې به ډېرې په باقاعدګۍ کول او خطبې به ډېرې په باقاعدګۍ اورېدې، او باوجود له دې چې دوی له سندي نه ورتله، اردو هم ورله سمه نه ورتله، د افسر لور وه، د سرکاري افسر مخکې په مشرقي پاکستان کې او بیا په نورو ځایونو کې وه، په انګریزي سکولونو کې سبق ویله، انګریزي یې ډېره ښه وه، خو په خپل ماحول کې دوی ځان اډجسټ کړی و د واده نه پس، او په هغه ماحول کې دوی اوسېدلي و، سندي مې زده کړی و بیا. او غیر احمدیان چې کوم سندي د دوی خپلوان وو هغې ته به تبلیغ کول. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجې دې د دوی اوچتې کړي او د دې اولاد ته هم د دوی په نیکۍ باندې د روانېدو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.